د قیامت پر ورځ باندې با الله جل شانه ټول پیریان او ټول بنی آدم دا به چې کوم دی راجمع کوي او بیا به د الله جل شانه تپوس کوي چې تاسو ته زما پیغمبران تاسو ته نو درغلي چې تاسو ته زما پیغام در رسولی وي تاسو د قیامت ته سخت ورځې نه یرولی وي نو تاسو ته زما پیغمبران نو درغلي نو دا څومره کافران چې په بنی آدمو کې دي یا په پیریانو کې دي دی به ټول اقرار وکړي چې بېشک الله ستا پیغمبران مونږ ته راغلي وو او مونږ ته دعوت راکړی دی مونږ د قیامت ته هغه سختې ورځې نه د قیامت ته عذاب نه یرولی یو خو الله پاک مونږ دنیا دوږه کړي او مونږ دنیا ستا د یاد نه غافله کړي وو د قیامت نه غافله کړي وو د قبر د عذاب نه غافله کړي وو مونږ په دنیا کې داسې مستغرق وو داسې ورډوب وو چې مونږ ته نه د قیامت پته لګېدله نه د راته د آخرت پته لګېدله او نه راته د قبر پته لګېدله او نه راته د مرګ پته لګېدله داسې چې کوم دی مونږ مستغرق وو نو بېشکه چې مونږ ته پیغمبران هم رالیږلي دي او هغه پیغمبرانو خپل ډیوټي صحیح طریقې سره کړې ده مونږ د عذاب نه هم یرولی یو مونږ ستا د ملاقات نه هم یرولی یو مونږ د قیامت ته هغه سختې ورځې نه هم یرولی یو نو دا خلک په اقرار کوي په خپله باندې نو بیا به الله جل شانه دا ټول راجمع کوي او سزا به ورله ورکړي جهنم ته به یې ورلړه کړي څومره پیریان چې دي د پیریانو نه چې څومره کافران دي او څومره د انسانانو نه چې کافران دي پیغمبران له تاسو نه نو راغلي نو دا خطاب پیریانو او د انسانانو مجموعې ته دی پیریانو ته خطاب دی انسانانو ته خطاب دی یأتکم علم یأتکم آیا نو راغلي تاسو ته یعنی پیریانو مخې ته ذکر شو چې یا معشر الجن والانس ای ټولګي د پیریانو د انسانانو نو علم یأتکم آیا تاسو ته نو راغلي رسل منکم پیغمبران له تاسو نه نو د انسانانو نه خو پیغمبران راغلي دي د پیریانو نه خو نه دي راغلي خو پیریان دا تابع دي نو څومره انسانان په پیغمبرانو کې یو پیغمبر د جناتو نه دی راغلی د هغې وجه دا وګوره کافرانو مطالبه وکړله چې مونږ ته فرشته راشي او فرشته چې کوم دی ستا په ځای راغلی وي نو مونږ به خبره منلې وه نو یو د فرشتې اصلي شکل دی کو الله دې قوم ته د انسانانو ته فرشته په خپل اصلي شکل کې رالیږله نو دا مونږ برداشت نشو کولی عام انسان د فرشتې لیدل دا نشي برداشت کولی په اصلي حالت کې او که چېرې فرشته په انساني شکل کې الله پاک د انسانانو د هدایت لپاره راولیږي نو بیا دې دا انسانان پیدا ځکه نشي اخیستلی چې دا انسانان به بیا اعتراض کړي چې یاره دا انسان دی او کو فرشته ده دې خو پته نه لګي خو د انسان په شان دی دا نو په خپل شکل کې برداشت کولی نشي او چې کله په انساني شکل کې راولیږي نو په انساني شکل کې بیا شبهات پیدا کیږي د دې کم شک چې دغه نه وځي نو د فرشتې نه خو انسان پیدا نشي حاصلولی اوس پیریان دي نو که پیریانو کې الله پیغمبر را لېږلی وي نو د پیریانو لیدل زموږ دپاره مشکل دي موږ نشو برداشت کولی کمزوري یو د هغې روب په موږ باندې سیوا دی نو بیا به دې انسانانو پیدا نشو حاصلولی چې په انسانانو کې کوم پیغمبران راغلي دي د انسان نه چې الله جل جلاله پیغمبران ټول په انسانانو کې راولېږلو نو د دې پیري باندې د انسان روب نه راځي پیرې دې نفع اوچتولی شي او فرشتې ته هم څه تکلف نشته دی هغه هم د هر څه لیکلي شي خو که چېرې دا پیغمبر په پیریانو کې راغلی وي نو بیا به انسانانو ته د هغه نه پیدا حاصلول دا ګران وي ځکه چې د پیریانو روب دا به د انسانانو باندې وي البته رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نو نبی علیه السلام پیریان لیدل او پیریانو ته به خطاب کو یو صحابي فرمایي وی ما نه نبی علیه السلام دیره ته وکړله وی ما ته وی چې دې دیرې نه به نه راوځي وی داسې لړ او دې کې څه زوږ شو وی دې کې نبی علیه السلام راغی ما اړه وکړو چې د دیرې نه وځم هسې نه چې نبی علیه السلام د چا تکلیف رسولي نبی بیا راته د نبی علیه السلام هغه حکم رایاد شو چې نبی علیه السلام ما ته حکم کړی و چې د دې دیرې نه به نه وځي نو چې بیا نبی علیه السلام راغی نو مې چې د الله پیغمبره ما نیت کړی و چې زه تا چغې مې واورېدلې زما زړه کې دا راغله چې تاسو ته چا تکلیف در ورسوو نو زه در وتمه خو بیا ستاسو خبر راته رایاده شو تاسو وی چې د دې دیرې نه بهر نه راوځي نو د دې وجې نه زه در ونه وتمه
نو نبی علیه السلام ورته فرمایل دا د پیریانو مسلمانانو پیریانو او د کافرانو په ځای د کافرانو پیریانو په ځای باندې جګړه وه نو ما ول هغه تقسیم وکړو نو که ته چېرته راوتې نو تا پورې به یو پیری انښتې و او بیا به تا ته ځان ډېر په مشکله سره خلاصو نو د دې وجې نه ما ستا نه دیرته وکړه بل ځای کې صحابي زه ورسره یم او دغه شان نبی علیه السلام ما ته ویل چې ته به د دیرې نه نه ووځې او زوږ شو نبی علیه السلام چې سره لګیا دي داسې لګیا دي لکه چې سبق ښیي واپس راغی نو نبی علیه السلام وایي چې وفرمیل چې ما د پیریانو د تعلیم ورکو په نبی علیه السلام روب نه خو په عامو انسانانو باندې پیریانو روب وي نو د دې وجې نه د پیري نه پیدا حاصلول دا ګران نه وي په نسبت ته انسان نو انسان داسې جنس دی چې د ده نه انسانان هم پیدا حاصلولی شي د ده نه پیریان هم پیدا حاصلولی شي نو د دې وجې نه الله جل شانه په پیریانو کې پیغمبر نه دی رالیږلی نه په زنانو کې پیغمبره رالیږلې ده پیغمبران ټول په انسانانو کې رالیږلي دي او دغه رنګې په نارینهو کې رالیږلي نارینه پیغمبران رالیږلي دي زنانه پیغمبرانې نه دي رالیږلي یو زنانه هم الله پیغمبره نه ده رالیږلي نو دلته چې الله فرمایي چې الم یأتکم آیا نو راغلي تاسو ته رسل پیغمبران منکم له تاسو نه نو دا انساني پیغمبران چې څومره راغلي دي نو دا هم جناتو ته پیغمبرانو هم انسانانو ته پیغمبرانو یعنی زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی دا زموږ پیغمبر دی د جناتو پیغمبر دی دغه رنګ حضرت آدم علیه السلام نه راواخلي آدم علیه السلام د انسانانو پیغمبرو او د جناتو پیغمبرو نو پیغمبران ټول د انسانانو نه دي خدا را لېږلي شوي انسانانو ته دي جناتو ته دي البته د جنس د انسانانو نه دي د جنس د انسانانو نه دي د دې ورځ د ملاقات په کوم ورځ چې به الله دې خلکو ته خطاب کوي دا ورځ ورته یادېږي د قیامت ورځ چې په کوم ورځ تاسو نن راجمع شوي یې د دې ورځې نه به دغې پیغمبرانو تاسو یارولي قالو دوی به وي شاهدنا مونږ اقرار کوو علی انفسنا په خپلو ځانونو باندې یعنې په خپلو ګناهونو باندې یا په خپلو ځانونو باندې وغرتهم الحیات الدنیا او دوکه کړي وو دوی لره ژوند د دنیا دی لره دوکه کړي وو مونږ ټول ژوند د دنیا دوکه کړي وو څومره سختې مونږ ته پرتې دي د زنګدن سخته مونږ ټولو ته پرته ده د قبر سخته د قبر یوه شپه دا د انسان ټولې خوشحالۍ یېرېږي دومره خطرناکه شپه ده د قبر او زه وایم په دې قبر کې هېڅ ني نه دې پکې لړمي نه دې پکې ماري خو صرف چې الله دا وفرمایي چې صرف د تیاره کوي ورته چې په دې لږ تنګ ځای کې دې کېدي ګټې در باندې کېدي د په منونو خاورې در باندې واړي او الله وایي چې ډېر نه صرف یوه شپه دې پکې تېره کړي دا مونږ برداشت کولی شو نشو برداشت کولی نو دا مونږ د دې دنیا ژوند دوکه کړي یو مرګ زمونږ نه هېر کړی دی مرګ مونږ ته نه دی یاد قبر مونږ ته نه دی یاد حشر مونږ ته نه دی یاد د الله رب العزت د لوی ذات سره مخامخ کېدل دا مونږ ته نه دی یاد الله له مونږ څه جواب ورکړو الله دې به مونږ ټولو باندې رحم وکړي او الله دې زموږ سوچ راولي د مرګ نه مخکې د الله مونږ له د مرګ د تیاری توفیق راکړي